په دوه بهترینو اعمالو سره خپل ځان خسته کول چې یو اخلاق ته او بل مسلسل خاموشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته چې تاسو د دوه سيزونو په ځان لازم کړئ. د دې وجنه چې قسم می دی په هغه ذات باندې چې چا په قبضه کې زما ساده چې انسان او مسلمان چې کله دا دوه خصلتونه په کې موجودي نو د ټول اعمال هغه د دې سره تر او تازه او خستې. نو یو انسان دغه اخلاق خدي دغه هر ځای چلی دی شي او یو انسان دی قران کریم آیات ته و انک لعلى خلق عظیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د په بهترینو اخلاق باندې فایزو. نن سبا مونږه هغه سړی ته چې هغه بد اخلاقي بد مزاجي بد چلني مونږ نن هغه ته وایو دا ډیر خسړی دی. دویم دا چې مسلسل خاموشي څوک کوي نو مونږ هغه نه دا مطلب وایو چې یار دې په سپويږي. لیکن کمال درجه انسانیت هغه په مسلسل خاموشي کې چې انسان خاموشي نو د فقيه همي د خبرې ته سوچومي. لیکن زمونږ د کمزوري عقیدې د وجنه او د کمزوري معاشري د وجنه زمون چې کوم انسان خسته اخلاق لاغې نه مونږ غلطه فائدہ لو. چې کوم انسان خاموشي د بل په کار کې کار نه ساتي مونږ وایو د په هیڅ کې نه دی. نو امید ده چې تاسو په دې خبره باندې پوه شئ او دا حدیث بهترین حدیث ته حدیث حسن ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه روایت ده. نو د داسې مختصر ویډیوګان او د داسې مختصر انفارمیشن او د حدیث لپاره تاسو زمون چینل سبسکرایب کړئ لایک کمنټ ورکړئ چې داسې مختصر ویډیوګان او بهترین خبري او بهترین احادیث تاسو مخه ته پیش کیږي. د راتلونکي ویډیو لپاره موږ اجازه راکړئ. د الله پامان وما علينا الا البلاغ.